د کې پی ډیجیټل ګرانو کتونکو یو خوا په پښتونخوا کې سرکشي لګېدلې دي، کله یو چوک کله بل چوک، او بیا په 5 اګست باندې یو میله را جوړه کړې ده. خو دغه د ټیمې ملازمین، هغه سپینګیري، هغه ځوانان، هغه پنشنیر، هغه تنخوادار چې شپه ورځې په ځان یوه کړي دي، پرون دلته کې یو سیلابي باران شوی و، په ګنټو ګنټو کې دوی مسله حل کړه. خو چې کله تنخوا خبر راشي نو دا 10 ورځې اخیرنۍ دوی په احتجاج وي. موږ سره صدر مرجان علي موجود دی. او مرجان صاحب څه به وایې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نو زه خو به دا ووایم چې دا کم هلې ځلې پرون ټیمې کړي نو هغه د عوامو نه پټه نه دي ویلیدل، او پاتې زمونږ د تنخوا او د پنشن مسله شوه. نو زه دلته خپلو افسرانو ته ګناه نه کوم، دا زه مرکز ته کوم، ځکه چې زما ټیمو او زما اکاونټ افسر دا پرون د اتوار ورځ بیا هم زمونږ دغه موږ له راغلي دي، خو زمونږ هغه د جون تنخوا ولېږله. زه په دې باندې د خپل ټیمو او د زما اکاونټ افسر شکریا ادا کوم، ځکه چې د اتوار ورځ وه خو زمونږ غم هغوی سره و. نو زمونږ د جون تنخوا وشوه. باقي که موږ وایو چې یاره زمونږ د جولای تنخوا، نو دلته زمونږ دغه دونه انکم داسې دی چې دا ټولې 50-60 لک روپۍ، نو دا پنشن هم نه برابري. زمونږ تنخوا لازمي پاتې. نو زما حکومت ته دا خواست دی چې دوی خو موږ له 40-45 لک روپۍ د اکټرشۍ راکړي 3 میاشتې پس د پاسه کروړ راشي. نو دوی موږ له داسې کار کوي چې د 2 میاشتو د موږ له ګرانټ راکوي او دا یو میاشت په موږ خپلې پیسې برابرو، نو زموږ تنخوا ودرېږي نه. نو دوی موږ له 3 میاشتې پس چې ګرانټ راکوي، نو زموږ حساب موږ اوس کوو 9 کروړ 60 لک روپۍ زموږ د 3 میاشتو دی. په دې 9 کروړ 60 لک کې به تاسو په خپله ووینئ چې ټیمې ته څه راځي، یا به 3 کروړ یا به 4. نو خلک ووایي چې ټیمې ته فنډ لاړه، خو هغه دا فنډ خو نه دی ګڼ. لکه چې اوس ما ته پلار وایي چې یاره دا 100 روپۍ واله سودا راوړه او زه د سودا د 300 کېږي، نو زه به لازمي سودا کم راوړم. دغه چل موږ سره دا مرکز زموږ دا خاص کر زه وزیر اعلی صاحب ته وایم چې تاسو د ټیمګانو نه معلومات کوئ چې یاره ستاسو څونه ضرورت دی. لکه موږ د ضرورت ته 9 کروړ 60 لک دی، تاسو به ګوایه زه درته وښیم چې 10 تاریخه پورې به یا 3 کروړ راځي یا 4 کروړ راځي. نو دې سره زما ټیمو څه وکړي، دې سره زموږ اکاونټ افسر څه وکړي. بیا چې کله احتجاج وي نو موږ غریبانان دوی بندامو ولن کې دا موږ ناجیزه کوو، خو بس موږ د سټاف ته څه کول په احتجاج دي تنخواګانو؟ یاره زما خیال دا 5م کال دی، دا 5 کاله زما یا ځکه چې زمونږ ناظم صاحب راغی نو چې دې کې تنخوا تاسو په احتجاجونه بس په احتجاجونو باندې دا زمونږ د جون تنخوا شوه. خو دا زه زیات کریډټ چې کوم دی د خپل ټیمو اکاونټ افسر لوټم چې پرون مال اتوار په دوی راغلي، نو به دا زمونږ مینا خان چې راغلی ول د ټیک ټاک جوړ کړ، هغه څه وکړه؟ نو هغه خو یو کار وکړو مینا خان صاحب، هغه دا وکړو چې کله زمونږ په 2022 23 24 25 کې کوم ملازمین ټیر شوي 45 کسان دا هغه فنډ یې جاري کړ. نو دا د خدای وسر خو کې ځکه دا به تر اوسه پورې لړزېدل، خو اوس د دې نه دغه ټایم چې شپږ ریټایر ملازمین بیا جمع شو، دې سره به بیا څه کېږي؟ دا شی بیا کروڑونو ته وړي. خو دغه احتجاج نو دا پیسې هم پاتې، دا پیسې نه کېدې بیا. نو به زه دې ټایم کې د مینا خان صاحب دا شکریا ادا کوم چې راغی دغه وکړه. که دې نور راغلی نه وي کړی دا به کېدی چې نه نکاح ونه. اوس ورته څه وایه آینده د ټیمې څه حال دی؟ زما دا دغه دی چې دوی د موږ له زر تر زره ګرانټ راولېږي، خو زه یم چې موږ ته که دوی ګرانټ رالېږي 3 میاشتو دی یکموش رالېږي. یکموش دی چې زموږ 3 میاشتې پس هغه اکټرشۍ هم برابر شو، ګرانټ هم شي. نو دوی په خپله هلته معلومات کوي. دوی وایي چې یاره موږ ټیمې ته پیسې وړي هغه شو. اعلان کې زه راته دا وایم چې موجوده کوم افسران چې کوم دي نو دا کرپټ نه دي، که خلکو به خبرې کوي دا غلطه کوي. صحیح. ګرانو کتونکو ملازمین دي، دوی خو هغه شان خبرې نشي کولی، خو دې وخت کې زموږ د ټیمې ډېره بدخالي د وسایل ورسره نشته. کوم وسایل چې یو ټیمې سره پکار دي دا په 4 MC کې کار کوي. د 15 کالو نه چې دوی احتجاج وکړي نو صوبایي حکومت راویښ شي تنخوا ورکړي، او احتجاج نه وي نو به بیا وایي د ودلي بس پرېږده چې موږ یې خورو. نو دغه سرکشه یې لګولي دي او په دغه سرکشو باندې دغه پیسې لګي.